سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله العظيم وقال قائدنا الأعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه او كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وہ معزز تھے زمانوں میں حامل قرآن ہو کر وہ معزز تھے زمانوں میں حامل قرآن ہو کر ہم خوار و ذلیل ہوئے تارک قرآن ہو کر ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما شوق سے درود شریف اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید د مذہب اسلام سرا تعلق لرونکو د کالو ډیر او د غیر چاپیرا علاقونا راغلی مسلمانانو رونو ډیر د خوشاله خبره ده چې زمونږ د ورور قائد بائی بچی قاری محمد طلحہ صاحب دا اللہ رب العالمین کتاب حفظ کو دا ډیر د خوشاله خبره ده هر چاته چې ګوري په دې مخ باندې یو خوشحالي راځي مفتی تقی عثمانی صاحب یو تقریر کې چای تقریر لیکلی دی هغه وایي چې د ختم قرآن په موقع مونږ تاسو دومره خوشاله یو دا قرآن نه مونږ لیکلی دی نه زمونږ د بادشاہ کتاب دی مونږ صرف یاد کړی دی مونږ دومره خوشحال یو کم ذات چې دا قرآن را لېږلی دی هغه ذات به نن څومره خوشحالي کم ذات چې دا قرآن را لېږلی دی کم ذات چې د محمد مصطفی غونده عظیمه هستی په دې قرآن قرباني کړې ده کم ذات چې د حضرت عمر فاروق د علی او د صحابه غونده عظیم هستی د دې قرآن په نوم قربان کړي هغه ذات به نن څومره خوشحالي او ډیره د خوشحاله خبره ده او ډیره د خوشحاله خبره ده چې قاری طلحہ صاحب قرآن کریم یاد کو فحفظ یاد کو او د دې زهم گواهی ورکوم چې ډېر ښایسته یاد کړی دی ځکه دې ماشوم ته چې الله په دې لږ عمر کې کما قوت حافظه ورکړې ده نو مونږ چې دلته وو دته مونږ کمپیوټر قاری صاحب داسې ښایسته حافظه ورته الله ورکړې ده د هر آیت نمبر و صورت هر سیز ورته من و عن یادی او دا د الله رب العالمین
په مونږ باندې ډېر احسان دی چې په دې معاشره کې قابل ترین ډاکټران شته د انسان نړه کټ کی کټې نه کی یو کمرې ته وروړي کولاوي کې په منځ یې وسیري هغې کې دننه د هر رګ سره خپل راډونه خپل تارونه ولګي د هغه ټوله پته معلومه کی که داسې قابل ډاکټران او قابل انجینران او ساینسدانان شته خو موږ په فخر سره وایو د دو نه زیات قابله طلبای کرام هم شته ما ته نشي ښولی چې د فزیکس او د کیمسټري او د بایولوژي یو ډاکټر د خپل نصاب حفظ سره یاد کړي وي من او ان ورته کیمسټري یادوي فزیکس او بایولوژي ورته یادوي قاری طلحه صاحب او زمونږ د مذهب د قرآن او د سنت حافظان او علما دا دنیا ته یو زنده مثال دی چې هغې ته د الف الحمدلله نه والې تر والناس پورې ټول قرآن کریم یاد دی دا ډیره د فخر خبره ده ټول سبحان الله ووایه ډیره د فخر او د خوشحالۍ خبره ده زمانه مخکې زمونږ خوږ ورور او زمون قدرمند ضرور چې په دې علاقه تاسو ته د توحید او د سنت بیان کی قابل طالب علم او ملګری مولانا محمد طاهر صاحب حفظه الله تعالی ورعاه ډېرې قیمتي خبرې وکړې بیا قاری مصباح الله صاحب هم ډېرې جامعي خبرې وکړې زه د ډېرو اوږدو خبرو اراده نه لرم خو یو څو مختصره خبرو کې ستاسو توجه غواړم آیا تاسو به توجه راکې رونو قرآن کریم نمخ کې ادوار او بیا د مذهب د فلسفې نه هم مخ کې دوران رب العالمین حضرت آدم علیہ السلام او بی بی حوا پیدا کړل اور کله چې پیدا کړل نو تاریخ گواه دی فرشتے حیران ځمکه او اسمان حیران پکم قدرت سره پکم هسته انداز سره د پوزه ده اے رب پکم انداز د دوه سترګې دي اے رب پکم انداز د لاسونه دي اے رب پکم انداز د پاره خسته هوا ابه تیار شو دا ټول خو یو عجیب نظام دی ربا ستا قدرت ته حیران یو رب العالمین فرمائی صرف قدرت تنا د دې آدم نه بعد اور د دې بی بی حوا نه بعد یو ناشنا نقشه په دنیا جوړوم یو سلسله به جوړوم د عدل او د انصاف د پاره یو قانون به جوړوم امتحان به اخلم بیا به نتیجه مرتب کوم اوس په دې ځای فرشتې نه رسېدې هغې پیریانو ته خیال شو الله فسادات بکی الله ویني به توی کی دا څوک پیدا کې ځکه د آدم علیہ السلام نه مخکې جنات او پزمک ډېرې ویني توی کړې وې رب العالمین چونګې بادشاہ ذات ته او د لوی سړي په کار چې اعتراض وکړي نو هغه څه وایي خبرې وي ته په دې کیسو نه پوهېږې داسې وایي که نه وایي هوښیار سړی ملک سړی مشر سړی او جانا پہچانا سړی د باندې چې وړوکې سړی اعتراض وکړي چې دا څه کې د ده جواب صحیح ته په دې کیسو باندې جواب یې صحیح ته په دې نه پوهېږې فرشتې ورته وایي رب فسادات به کوي الله فرمایي انی اعلم ما لا تعلمون تاسو نه پوهېږئ د سینو په رازونو باندې خبردار ذات څوک دی د را روان دور نه خبردار څوک دی د قیامت پورې کېدونکو ټولو احوالو نه خبردار څوک دی الله شاهانه جواب ورکو انی اعلم ما لا تعلمون تماشه کوي چې زه څه کوم تاسو پې نه رسئ دا صریح دلیل دی په دې باندې چې فرشتو سره علم غیب د علم غیب خالص واک او اختیار صرف د عرش او فرش مالک رب العالمین سره دی بې د دغه ذات نه یوه هستی دنیا کې نه یو ولی نه یو نبی نه یو جن نه یو فرشته نه یو ژوندی نه یو مړی هیڅوک په غیبو نه پوهېږي د مسلمان به اول عقیده دا وي چې په غیبو پوهېدونکی څوک دی الله
کله چې آدم علیہ السلام دنیا ته رالیږو نو راتلو کې حضرت آدم علیہ السلام ته رب العالمین یو پیغام ورکو. پیغام اے د کالو ډیر خلقه، اے د مذهب اسلام سره تعلق لرونکو خلقو، دا پیغام په غور سره واورئ. د پارټي بازونو مخ کې، د جماعتونو، د تنظیمونو، د اکابر پرستینو مخ کې الله آدم علیہ السلام ته یو پیغام کوي. الله ورته وایي فإما یأتینکم منی هدی، اے آدم او اے حوا، فإما یأتینکم منی هدی، وی کراغ تاسو ته زما د طرف نه څه پیغام د هدایت. یأتینکم یووی، یأتینکما یو نه وی، علن کې دوه کسانو دي ته یأتینکما ضمیر راځي، یأتینکم یووی. ولې دې ځای کې فرشتو ته هم تنبیه ہوا چې صرف آدم نه دی، د آدم نه پس به یو لویه دنیا وي. اے تمامو انسانانو، اے عربو، اے عجمو، اے تورو، اے سپینو، اے اوخیارو، اے ساده خلقا، اے تعلیم یافتو، اے جټا، اے مالدارو، اے غریبا، اے نارینو، اے زنانا، فإما یأتینکم منی هدی، کلم چې زما پیغام درغه نو اے آدمه دنیا ته روانه، ناشنا حال دی، واپس به راځي، ناشنا حال به دی. صرف دنیا ته تلل نه دی، د دې دنیا نه بیا واپس راتلل دي. اے آدم لړې خو صرف تو هوا به چې راځي بلا بچیان او بلا امت به دی وي. نو فإما یأتینکم منی هدی، کله چې پیغام درغه فمن تبع هدایا فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون، د عوامو د یو لوی اعتراض جواب وشو. د عوامو د یو لوی اعتراض جواب وشو، او دا د عوامو اعتراض نه دی، ته وی اعتراض شیطانی، او جواب ته وی جواب رحمانی. ار امی سړی، ار د کلین شو والا سړی، ار د اوږدې ګیرې والا سړی، ار تعلیم یافته سړی، ار ښځه او هر نر دا اعتراض کوي بلا پارټې دي. اهل حدیث ځان له نظریه لري، اشاعت التوحید ځان له نظریه لري، علماء دیوبند ځان له نظریه لري، احناف ځان له نظریه لري، شوافع او مالکیان حنابله ځان له نظریه لري. وی بلا خلق دی مونږه چا سره شو. اعتراض عوام څه کوي؟ ډېرې خولې ډېرې خبرې دي، مونږه چا سره شو. اعتراض څه کوي عوام؟ ټول وایي لږ تیز وایي مونږه چا سره شو. اعتراض دی که نه دی؟ د هر هوښیار او د کمعقل دا اعتراض دی، د هر مسلمان مذهبي سړي دا اعتراض دی. مړه ډېرې خبرې دي، مړه ډېر خبرې دي، مړه ډېرې نظریې دي، مړه ډېر افکار دي، مړه ډېر دانشور خلک دی. زه چا سره شم؟ یو ملا داسې مخ کا، بل ملا وی داسې مخ کا، یو وی چې الله اکبر وی داسې کا، بل وی داسې کا، بل وی داسې کا. زه چا سره شم؟ اعتراض دے کہ نہ دے؟ توجہ کے جی توجہ کے. اعتراض دے کہ نہ دے؟ ہر سڑے وہی سے چا سرشم. اللہ فرمائی فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، استاد نجات دپارا زنون. اے آدم و اے حوا انسانیتا یو ورځ بیا را روانه ده، په هغه ورځ کې زړونه به مرۍ ته راغلي، سترګې به کار نه کوي، انسانان به رپېږي، بادشاهان به رپېږي، اولیا به حیران او پریشاني، خلک به غمجن وي. وتر الناس سکارا، دا خلک دا میدان به ټول نشه ویني. یو ورځ را روانه ده، خو فمن تبع هدایا فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. څوک چې د رب پیغام پس روان شو، دی به نه غمجنې او نه به پریشاني. د رب پیغام څه شی دی رونو؟ د رب پیغام څه شی دی؟ لږ ورو وایه، د رب پیغام څه شی دی؟
قرآن. الله فرمای فمن تبع هدایا، څوک چې قرآن پسې روان شو، د چا د عقیدې کتاب چې قرآن دی، د چا د عمل کتاب چې قرآن دی، د چا د نظریې کتاب چې قرآن دی، د چا دستور چې قرآن دی، د چا قانون چې قرآن دی، د قرآن پسې چې څوک روان شو، فمن تبع هدایا فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون، څوک چې د قرآن تابعداري دی به په هغه لویه ورځ کې هم غمجن نه وي. رب العالمین دې موږ تاسو د قرآن تابعدار کړي. د قرآن قانون، د قرآن دستور، د قرآن اواز د پاره الله حضرت نوح علیہ السلام راولېږو. اے قومه دا څه کوئ؟ دې بوتانو ته چغې مه وهئ. په یو اواز نوح علیہ السلام وګرځېدو، ټول عرب وکتل، په یو اواز سحر هم دعوت دی، ماسپښین هم دعوت دی، ماښام هم دعوت دی. دعوت قومي لیلا و نهارا، شپه ورځ دا یو اواز دی نوح علیہ السلام. اے زما امتا، اے د رب بندگانو، حاجت روا یو الله دی. اے زما امتا، مشکل کشا یو الله دی. اے زما امتا، اولاد ورکون کې پیر بابا نه دی، اولاد ورکون کې تروډیرے بابا نه دی، اولاد ورکون کې میاں کریم شاہ بابا نه دی، اولاد ورکون کی علی حجویری نه دی. اے زما قومه، حاجت روا الله، مشکل کشا الله، د پټو سینونه خبردار یو الله، مشکلاتو کې امداد کوونکی یو الله، د هرې پریشانۍ د حال نه خبرېدونکی یو الله. اے قومه الله ومنئ، الله ومنئ. لا تذرن ودا ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یعوسا ولا یعوق و نصرا. اے قوم بوتان مرا بلے، اے خلق یو اللہ رو بلے. رب تا کارگزاری ہو رہی، ربا دعوت قومی لیلا و نہارا، شپا و رزم دا یو آوازو. فمن تبع ہدایا، چھ اے قوم آسمانی پیغام پس روان شے. قوم اونمنلا، قوم اونمنلا، رب العالمین پہ اوبر آوستے، سیلاب پہ راوستو، وفارت تنور د زمکې نه یو شغله راووته، هغې د بره نه اوبه ویشتې، اسمان شروع شو، هغه په ښکته طرف باندې اوبه راویشتې، ټوله مکه د اوبو ډکه شوه. کشتی په دنیا یو چکر ووخو، چکر یې ووخو، قوم تباه شو. ولې تباه شو؟ فمن تبع هدایا، د الله د پیغام یې ونه منل. رب العالمین حضرت موسیٰ علیہ السلام راولېږو، رب العالمین حضرت ابراہیم علیہ السلام راولېږو. قوم ته سحر و بیگا دا یو چغه ده، اے خلق قبرونو ته چغې مه وهئ، اے خلق اولیاو نه غوښتې مه کوئ، اے خلق په تعویذ او په رکوع باندې عقیدې مه ساتئ، اے خلق اولاد یو الله ورکوي. چرګ شل بچي راړي که لږ بچي راړي؟ شل بچي چرګ راړي. کم پیر صاحب له تللی ده؟ کم تعویز غاړې ته اچولی دی؟ چرګ بغیر د تعویز نه، بغیر د پیر نه شل بچي راړي. هغه په بچو کې یو الله ته محتاج ده. ظالم ستا ټول 3 بچي نه دي او د خپلې علاقې هر درګاه ته تا را مدد شویلي دي. فمن تبع هدایا، د آسمانی پیغام پس روان شه. لیکن دغه آدم علیہ السلام سره، دغه بی بی حوا سره د آسمانی پیغام مقابله کولو د پاره یو طاقت ورکړی شوی او د خلکو د امتحان د پاره چې هغه ته شیطان وي. هغه ته څه وي؟ هغه شیطان د دې آسمانی پیغام مقابله کوله. ہر پیغمبر تا خلاف خلق ادروا، دا ہر پیغمبر خلاف کوا، تردے چ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تا تشریف روڑو. محمد علیہ السلام چی دنیا تا تشریف روڑو، او تاریخ گورا تاریخ عقل بدکار پریدی. دا سے خلقو چی پا ظاہر کے انسانان خو پا حقیقت کے دننا بالکل ڈانگر و زناورو. آغا وقت د نن زمانے د سلور خپو شرمخ او د آغا وقت د 2 خپو انسان یو شیو. صرف یو زنانه را روانه دا پا خیٹ حمل دے. عقاب ابن جراب اغوی دا حمل د نارینه ماشوم دے. د خزی دی چلن نا پتہ لگی چی د دی پا خیٹ نارینه ماشوم دے. زبراد اغو توی چی نا د دې خزې د چلن نه پته لګي دا خیخ پې ته زور زیات ورکوي، دا جینۍ ده.
دریم پر راغی وی کیسې پکې څه کوي اخذ د سر نه ونیوله په خېټه ولا په منځ گزارو کې اوس به پته ولګي چې الګ دی او که جنې ده اے خلقا انسانان چې د فمن تبع هدایا پیغام نه لري شي الله گواه دی چې د دینه درنګ جوړيږي د دینه شرمهان جوړيږي د دیونه خنازیر جوړيږي هم د دوخ په انسانانو خود قرآنی او د آسمانی پیغام نه خبر شو د جنې په خېټه باندې توره کې خودل او جنې په منځ دوزایا کول د دین لوی ظلم بل کې دی شي د دین لوی ظلم بل کې دی شي پتا صرف ټماټر ګران شي ته عمران خان په انسانانو کې شماري سو کې سړو کې شماري سو کو ته ناری نه وي سو کو ته با عقل سړی وي ولې تاله سپیړ در کړی دا نجی ستالور خورې کنزلی دي نجی ستا بیزتی کړی دا نجی ولې خلاف کې جو ټماټر ګران دي جوړ ګران دي جی زما غریب پریشان دی او دا الله بندا دا خو هیڅ ظلم نه دی هغه ظلم وګوره چې ستا د لور او د خور صرف خېټم غټیږي نو هغه په منځ دوه کیږي د دې ظلم څه اول او آخر شته دا سے ظلم شروع دے باران نکیگی جی آسان طریقہ لا اوچ خشاک رو تڑے او دا غوا لکے پورے اتڑے اگا خشاک تا بار اور ورتکے دا غوا با پی سوزی دا با چغی ہوئی پا مونگے خدای سے نکی دا دی دا چغو دا وجہ بے پا خلقو مواری دا ظلم انتہا دورا دا زخ پل اسدستان مخ کیو بکوم سلویخ کال پاغه باندې فتنې چلیږي او د یو بل په ککرو کې وبس کی ټولو نه لوی سړی به هغه ګڼلی شو چې داغه په کور به د ډیرو انسانانو کپرې پرتې وي داسې یو دور دی انتهایی د شرک او د کفر سحد نشتا ټول ورځ شراب به اسکل بیا به ټول شپه خزو سره په زنا کې مبتلا و داسې دورو په هغه دور باندې چې الله رب العالمین نظر واچو دومره حکیم ذات ته د رب نه یې نه راځي هغه زړه خبره یاد ده فاما یاتینکم مني هدى فمن تبع هدایا په آسمانی پیغام کې ورته هدایت ده الله به حوصله کیږي نه الله به حوصله مونږ چې تول خطا شي به حوصله کیږو کنه لیکن رب العالمین به حوصله کیږي نه د هر سطح قتل حوصله نه بیلی خپل ارادي نه ماتي بیا هم رب العالمین فرشتو ته وی دا بنجر زمین دا لات منات غزا او حبل ته आवाज کوونکی خلق دا د غیر الله عبادت کوونکي خلق بزد دی پلاس تورې ورکوم دا به د محمد مصطفی او د رب په توحید او ناموس د خپل ککرې الوزي دې ته وی انی اعلم ما لا تعلمون تاسو په نه پوهیږئ بادشاہ ذات هغه حال دی محمد علیہ السلام ته آسمانی وحی ورکړې شو محمد علیہ السلام ته آسمانی پیغام ورکړې شو یا ایها المدثر قم فانذر وربك فكبر اے محمد مصطفی اے پا کمبل کے ځان پټ ساتون کیا قم فاسا فانذر دا خلق او يروا رب کم خلق چې دا حمل پکتو خېټش لئی کم خلق چې په اس وبکولو دشمنی کوي کم خلق چې د خلقو په وجلو فخر کوي قم فانذر پاس دا خلق او يروا رب څنګه او يروم وربك فكبر دی جابر خلقو کې اعلان وکا چې د زور توري مو کې ده د طاقت منګول مخکته کې وربك فكبر د ټولو نه لوی طاقت والا ذات ستاسو رب دی محمد مصطفی چې دا آیتونه ووریدل د عرب حال ته وکتل نو انسانان دی دباو راځي یرا پیرالا حضرت خدیجہ و توی آرام حاصل کا اللہ بخیر کی دا خو تورو ته مخامخ کېدل دي دا خو سرونه الوتل دي دا خو ښځه او خور نه پیژني
دا خو لور او ورور نه پیژني رب دا خو درندگان دي رب دا خو په شکل انسانان ښکاري دا خو د دوو خپو ځناور دي دی خبره چې تا اوري بهرحال محمد مصطفی دا ټول خلق را جمع کړل پیغام او چلو میسج او چلو پوسٹ او چلو لاړ شه دا خلق خبر کې محمد علیہ السلام با پیغام کوي محمد علیہ السلام با پیغام کوي خلق لاړل خوارشو په پلان کې اور صفا او مروه ته را جمع کېږي څه چل دی هغه محمد علیہ السلام با آواز کوي کوم محمد علیہ السلام هغه مونږ ته چې د عبدالله او د آمنې نه پاتې شوی بچی دی کوم محمد مړه هغه صادق او امین چې بللی شي کوم محمد د عبدالمطلب روارو د ابو طالب کوم محمد هغه د ابو جهل دی او د ابو لهب دی رشتہ دار هغه به اعلان کوي پیغام به کوي راجمع شي هلکه څه به وایي مړه به صادق او امین سړی دی ګورو به چې څه وایي آغا خلق راجمع دے صفا مروہ علاقہ ڈکا شوا یولوی منظر یولوی اجتماع دا عرب راجمع دی ہر سڑی تور پلاس راغلے دے ہر سڑی سر غشی دی ہر سڑی کور کے خبر کھڑے دا چہ دا اجتماعات تو حس پتنے لگی کی دی شی واپس عمرانی شو ټول خلق را جمع دے او د هزارو دشمنو والا خلق د ټول رز شراب کې مبتلا خلق اے ټول رز په بے حیايو کې مبتلا خلق ابو جہل هم ناس دے ابو طالب هم ناس دے ابو لہب هم ناس دے ولید دی هم ناس دی مغیرہ دی هم ناس دی ډیر لوی لوی سرداران ناس دی محمد علیہ السلام ادریدو چه ادرید او خيار سړی خلق دی ته وی چې فورا خپل خبره نه کوي او خيار سړی دی ته وی اول مجلس مطالعه کی چې د خلکو څه آرا دي رسول الله مبارک چې د خلق ولیدل نو د خلکو رائے مطالعه کولا وی اے خلکو که تاسو ته وم چې د دې صفا او مروه د دې غونډو شاته دشمن دی او په تاسو حمله کوي منئ نو صفا او مروه داسې وړې وړې غونډې وي داسې غټې نه وي حاجیانو صاحبانو ته وپته وي اوس یې داسې پوره وجود هم نشته نو هغوی ورته وي دا وړې غونډې وي نو د وړې غونډې شاته خو چې دشمني سړي ته ښکاري که نه وړوکې ځای شاته خو ښکاري نو هغوی چې وکتل نو نشته وی اوس هم زه وایم چې شته او حمله کوي تاسو یې منئ هغوی وی آو محمد رسول الله اے محمده ته چې ووایې نو کیدی شي مونږ ته نه ښکاري خو دشمن به یې ولې جربنا علیک مرارا ما رأینا فیک الا صدقا ما وجدناک الا صادقا پتا مونږ بار بار تجربې کړي دي ستا په کاته کې دروغ او دوکه نشته زمونږ سترګې دوکه خوړی شي د محمد مصطفی جبه دوکه نشي خوړی وی به څه چل به وي محمد مصطفی د انداز نه پوه شو چې خلک سر کی دي خلق تند کی دی خلق مین کی دی خلق سا اوریدل غواړي ابو طالب هم ناس ته د شرک لوی ټیکدار ابو جهل دی هم ناس دی ابو لهب دی هم ناس دی محمد مصطفی فرمایي چې دا خو د حق आवाज دی یو ځل به کول وی راشه وای کا او تو یا خلقا دنیا مو ډېر وکتا حالات مو ډېر وکتل انسانان مو ډېر وکتل دا په مخ د ځمکه چې زه کوم حال وینم د حال نه زه مطمئن نه یم دا په ځمکه چې زه څه حال وینم لات ته چغې دي منات ته چغې دي عزا او هبل ته چغې دي د هر مرض دپاره ځان له سپیشلیست دی بادو بابا ځان له دی سرخوږي بابا ځان له دی ننکو بابا ځان له دی د سک بابا ځان له دی شلګزی بابا ځان له دی اے خلق ډیر سوینم د پیغام خلاصه می دادا یا ایها الناس یوازې د خو आवाज الناس تکي دا د بهادرۍ دلیل دی کله چې سړی یوازې خبره غوږ کې کوي خو محمد مصطفی دومره بهادر سړی دومره جرأتمن سړی د داسې هزارها قبیلو خلاف خپل میشن کې په الناس سره आवाज کوونکې مور لا بل نه دی راوړلی دا یو محمد مصطفی
په یوازې تن آواز کو یا ایها الناس قولوا لا الہ الا اللہ، اے دا عرب خلقو، اے دشمنوں کو ان کو خلقو، اے فسادات پیلاون کو خلقو، اے دا رب دا توحید نغاری خلقو، قولوا لا الہ الا اللہ، طولو آئے چی نشتا حاجت روا مگر سوک دے، نشتا مشکل کشا مگر سوک دے، نشتا اولاد ورک ان کے مگر سوک دے، نشتا دزر دراز نہ خبردار مگر سوک دے، لا الہ الا اللہ، نشتا حاجت روا مشکل کشا مگر یو اللہ، چی دا آواز اوکنو قریش یو بلتو قتل فوراً اتر پاسے دو، ابو لہب پاسے دو کانے رواغست وتوئی تبا لک یا محمد لہذا جماعتنا سائر اليوم، العیاذ باللہ العیاذ باللہ، دوال لاست مات شدی خبری لدے راون کڑو چی لات اس نشکولے، منات اس نشکولے، غزہ اس نشکولے، حبل نشکولے، اس ما نعبدهم الا لیقربونا الاللہ ظلفا، من خود دی عبادت نکو خدا اللہ دا دی منس کے تار دے، اگر رشتے کٹ کے لات نہ موجودہ کے منات نہ موجودہ کے پدے خزمون پلارانو جنگ کرے دے، پدے خزمون مشرانو جنگ کرے دے، دا خزمون دا عزت مسئلہ دا، دا خزمون دا غیرت مسئلہ دا، او پکانی پا محمد مصطفیٰ گزارو کو، اگر مجلس ختم شو منہم من صبہو ومنہم من تفلا، چاپی کانی وروشتل، چاپی تکانی تکڑل، یو وورو لگے دو، یو جنگ جوشو، اللہ محمد علیہ السلام تا جبریل امین رو لے گو، وقت ورطوئی حمت بین لے، دی مجلس کے ستارہ پاردہ سے خلق موجود دی، چستا شاتبا اغیش اولالوی توربو چتی ٹولا رب مقابلہ کی حمت کوا۔ محمد مصطفیٰ چھ کورتا لاڑو کیناستو، دا خلقو دا وحلو گزارونا پہ موجود دی، دا سے کٹ کے ناس دے، دا ابو لہب پا زوی دا محمد مصطفیٰ دولو نوادوے، ابو لہب چھ کورتا لاڑو بچوتے ہوئی دی دوالو لڑیانو لولا طلاق ورکے، محمد علیہ السلام پا خپل غم دے ورکو لاؤ شو، سچل لے بابا جانا، دا ابو لہب دا کور نمونگ تا طلاق راکڑے شو۔ عرض می دا کو ولی محمد علیہ السلام دا سے اکڑل، ولی دا خپل بدن نوینی تو اکڑے، ولی ورت دنیا حیرانی گی، ولی دا خلقو اغا جگڑی دا آغا ترغاڑی کی گی، ولی دا آغا دا دوارو لڑو تا طلاق ملاوی گی، فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خلق دا رب پیغام ترابلی، خلق دا رب پیغام ترابلی۔ رونو پا آغا ٹیمنا دا دعوت سلسلہ دا محمد مصطفیٰ شو دا اللہ دا توحید بیان شروع شو، کل جنگ، کل جگڑا، کل اتفاق، کل اختلاف، یو جنگو شروع دنیا پا بلواڑی دا دنیا وینی توی شوی، احد غند عزاو شوا، جنگ بدر قائم شو، حنین قائم شو، دنیا جگڑے ہوئی شوی، یو رز پا دنیا و پا عالم دا جنڈاو لگے دا چھ لا الہ الا اللہ، یو رز حضرت عمر ادری پا لگ قربانے راگلے دے کپڑے رستا سنتا بوسکوم، اے دا محمد مصطفیٰ غند عظیم شخصیت دا غوینی پہ توی شوی دی، اے دا محمد مصطفیٰ غند عظیم شخصیت دا غاخون مبارک پہ شہیدان شوی دی، اے دا محمد الرسول اللہ غند عظیم شخصیت دو لونو تا پا یوز طلاق ملاو شوی دے، اے رنگ رنگ صحابہ پا کی شہیدان شوی دی، خو انسانانو تا دا پیغام روڑلے دے، اے خلقا کشینی او کا وریحسی، اے خلقا کمالداری او کا غریبی ہے، اے خلقو کا نوکر پیشے او کا غیر نوکر پیشوے، فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، دا رب پیغام پس روان شے، اے خلق دا رب پیغام پس روان شے، اے خلق دا رب پیغام پس روان شے، اے خلق دا رب پیغام اومنے، دا آواز دا ہر عالم دے، دا آواز دا ہر نبی دے، دا آواز دا ہر مذہبی اسلام سر تعلق لرون کی سڑی دے، چی دا یو اللہ پیغام اومنے، دا یو اللہ دستور و دا یو اللہ قانون اومنے، او اگا منتر آگلے دے دا قرآن پا شکل لے سا پا شکل رونو دے قرآن تا برا نزدیکی گو، رونو دے قرآن نبزان خبرو، رونو دے قرآن تا بخپل بچی وقف کو،
ورنه کار به خراب شي او د اسلامی پیغام هدایت یافته خلک به نشو. نن وګوره مسلمان د مذهب کتاب قرآن دی. د مذهب د کتاب څه نوم دی وروڼو؟ قرآن. د مذهب د کتاب څه نوم دی تاسو ته وایم؟ قرآن. نن کم مسلمان لاس اوچتوي چې زه د خپل مذهب په کتاب پوهیږم چې زما رب دی کې ماته څه وایي؟ څوک پوهیږي په دې باندې؟ نن د مسلمان داسې حال دی چې د خپل مذهب د کتاب نه ناخبره. دا لږه جړه خبره که ډېره پخوا دا تعلیم کم و. د بار ملک نه به خلکو خط راغی. سړي ته به چې خط راغی او بچی به په بار ملک کې و، د مور به پړونې واغسته او د کلي مرزا له به تله چې زما دا خط د بچي ما ته پړاو کا چې زما بچی ما ته څه ویل غواړي. خیال مو دی؟ ولې زه په خط نه پوهېږم زما بچي څه ویلي دي؟ زما بچی خوشحال دی او که خفه دی؟ شپه یې څنګه تېرېږي، ورځ یې څنګه تېرېږي، صحت یې څنګه دی؟ د کلي مرزا نشته، څه ټایم به راځي، بل ټایم به راځي، په ما ساعت نه تېرېږي، بل تعلیم یافته مور پړونی اخیستی دی، خط یې په لاس کې نیولی دی، ګوري چې دا پیغام د بچي ما ته څوک پړاو کړي. او د الله بنده دا خو ستا د بچي خط دی، دا د رب پیغام د کم وخت نه راغلی دی. دا د رب پیغام د کم وخت نه راغلی دی. چا ځان باندې ورځ شپه یو کړل چې زه ګورم چې زما د رب په پیغام کې رب ما ته څه وایي. په رب مې د قسم زه سوچ سمجھ کروم د بچي د رالیږلي شوي خط نه مونږ ته د رب دا پیغام سپک ښکاري. او دا خبره محمد مصطفی په قرآن کې کړې ده چې کله دا عدالت قائم شي، کله آدم علیه السلام او کله دا قومونه راجمع شي، محمد مصطفی به د دې قوم باره کې وایي یا ربي اے زما ربا ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. رب زما قوم دا قرآن پریښو، رب دې فلسفې پسې روانو، رب د فزکس پیژندل، د کیمسټري او بایولوژي پیژندا، رب ستا د مذهب د کتاب نه نو خبر، رب دې که شرک پسې روان شوی دی، رب د قرآن نه دی زده کړی، رب دې که بدعاتو کې مبتلا دی، رب د کتاب نه دی زده کړی، رب که دې رسم او رواج کې مبتلا دی، دنه که دهري جوړ شوی دی، دنه که کمونست جوړ شوی دی، دنه که سیکولر مزاج سړی جوړ شوی دی، دا که آوټ شوی دی مذهبي طور باندې او دا دهري شوی دی، رب غټه ګیله تې دا ده چې د قرآن نه دی پیژندلی. رب د قرآن نه دی پیژندلی ځکه خطا دی. روړو نن نه بعد به د قرآن له ټایم ورکو که نه به ورکو؟ اے سپینګیرو مشرانو شرمېږئ مه. جومات کې د خپلو استادانو نه ناظره شروع کړئ، الف باتا شروع کا، خوند کوي چې تا الف باتا یادوي. ناظره زده که که ناظره دې زده د خپل جومات امام ته به ووایې چې 2 آیته ترجمه به ماته کې. ستا تاریخ په خپل ځای بیانوه، د نوح علیہ السلام قصې په خپل ټایم کوه، د یوسف علیہ السلام قصې په خپل ټایم کوه، مړه د تاریخ خبرې په خپل ځای کوه، د خندا خبرې په خپل ځای کوه، د جړا خبرې دې په خپل ځای کوه، هغې نه د قربان هغې له به ټایم در کوم، خو ما ته زما د رب پیغام بیان کا، ما ته زما د رب پیغام بیان کا. رب درته وایي شرک مه کوه خو ته نه خبر. چې هیرا منډه تا او دارنګې چکلو ته خلک ولاړ دی، نن چې خلکو سرونه قبرونو ته ورښکته دي، الله ګواه دی چې دا سرونه دې درګاهونو ته کته دي، دا د څه د وجې دي؟ دا د مینې د وجې دي. د څه د وجې دي؟ دی په درگاه مین دی، دی په پیر مین دی، دی په عالم مین دی، دی وی چې د الله او د په منځ کې تار دی. وجه دا ده چې ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، قرآن نه دی خبر، نو د رب په ځای د سر درگاه ته ښکته دی. ورونو قرآن به زده کوو، قرآن به زده کوو. ډېره د فخر خبره ده چې نن دی ماشوم د الله کتاب په یاد کړی دی. مسلمان ګور هغه قوم دی چې د الله دین سره ضد راغستی دی. د بچو له تربیت وکړئ، د بچو له څه شی کوي؟ ستا خو غاښ پرېوتل، تا خو ګیره سپینه شوه، ته خو چې سمع الله لمن حمده امام ووایي د ربنا ولک الحمد په ځای ته وایي بیبي ملا کې مې سک شو. تا نه خو پتا خو تیره ده، دا بچی خو دې لا شته که نه؟
دا نوسی خو دې راشته که نه دا قرآن ته متوجه کا دې له تربیت وکړه سبا به جاړې سبا به جاړې سبا به جاړې دا ګریوان به درنه نیولي چې او زما پلاره تا په ما باندې ایکام او بیکام حاصلول تا په ما باندې ډبل ډیپلوما کولا تا په ما باندې فزکس او کیمستري او بایولوژي یادول او زما پلاره تا ما ته زما د رب کتاب نه خو تا ما ته دین نه خو نن بچو ته وګوره والله چې بې سره دي نن وګوره بچې پلار ته نه دی اوسګار هفته پس بچې راغلی دی هغه فیسبوک ته ناست دی هغه پیکج کړی دی پلار ورته وایي بچې ښایي او بابا جانه خیر دی بچې هفته ښه تېره شوه هاسټل کې او خیر دی بچې روټۍ وخوره یخیږي ښه خورمه بچې ما ته لږ وګوره پلاره نیم سم ټیم نشته او ظالمه دا کم تربیت دی دا کم تعلیم دی دا کم رهنمایی دا او دا الله بنده دی بچی ته دین وښیه موبایل جیب کې کېده ملګري ته چوټي ورکا خپل بابا جان دی ورته وګوره مور او پلار یو داسې رشته ده چې ګوتې به ومروړې دا رشته بیا په لاس نه راځي دا د لږ وخت تحفه ده ستا ایکام او بیکام او ستا د لاډ میکالې د قانون په مینه کې د ماشوم تربیت ته دومره لار نه ده حاصل شوی چې هغه د خپل پلار قدر پیژندلی چې پلار په خیرنو جامو کې وویني او پلار ورپسې کالج ته لاړ شي چې بچې راشه او پلار سره په لاس کې رمبې دی په اوږه باندې کوداله ده یو پنسۍ کته ده یوې بره ده او هغه اواز وکړه زما زوی ته اواز کا ماشوم د یرې نه روځي چې زما د پلار ته وګوره دا خو سم د کباړ هغه سړی دی نو چې واړه تې تپوس وکړي دا څوک دی وي دا زموږ د کور د میخو نوکر دی ته پلار شوې که د میخو نوکر شوې ته چې د سټ نه ووړې وي دا اوس د شپېتو د ویشتو دی وایي دا پاګلخانه کې واچوئ د دماغ خرابوي د زیاتې خبرې کوي د الله بندگانو بچی ته تعلیم د قرآن ورکې ښه ډاکټر جوړ کا ښه انجینیر ته جوړ کا ښه بزنسمین ته جوړ کا خو بهترین مسلمان ته ضرور جوړ کا چې داسې نه وي چې ستا جنازه وي او دې د کیکر شاته ولاړي داسې مه کوه رونو دې مذهب ته به رانږدې کېږو که نه به رانږدې کېږو الله ګواه دی په دې خبرو تنګ نه شئ مسلمان ډېر بلې ته روان دی مسلمان ډېر بلې ته روان دی رب دې زموږ ستاسو د عقایدو او د اعمالو اصلاح وکړي او الله دې زموږ ستاسو توجه دې قرآن ته پیدا کړي مسلمان ځان نه هغه شی جوړ کړی دی چې دا مذهب او دا دین زما خپل اختیار دی دا مذهب او دا دین زما څه دی خپل اختیار دی توجه کې دا مذهب او دین نه مسلمان خپل اختیار جوړ کړی دی پخوا یو سړي پنجابی و نو هغه قبلې ته متیازې کولې چې ته متیازې کولې پنجابي قبلې ته متیازې کولې پښتون خو په خپل دین ډېر مین دی که نه د چې لیدلی دی چې خطه زما قبلې ته متیازې کوي یاره خو غربولی دی سمې غربولی دی او د ملامته بنده د اشراف خوی مزه کوي که نه بس خود غلی غلطي کړې ده خو بل ورځ پنجابي وي چې یا د نه سړي زیه تا به ماله خدای په لاس راکړي چې ته به تم دې قبله کې خطا شي بل ورځ پښتون لالاجي مخ قبلې ته مخ کړی دی او په پردواخې بورډ راخ کې دی او بس ډزې کوي هغه پنجابي ورته سپلی ایستی ده اخی پې توکري دي خو چې ګزارې پې کوه ته وایي ولې وي قبلې ته دې مخ کړی دی وي لږ صبر وکړه د پردو واخ تړی بیا یې پې راایښي دي وي د نه سړي زیه زما خپله قبله ده که محکوم ورته که شاګوم ستا به کې څه کار دی مسلمان د دین نه خپله قبله جوړه کړې ده چې څه مې خوښي هغسې به کوم په ما کې د چا کار نشته روڼو تا ته الله فرمایلی دي فمن تبع هدایا فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون ستا د غم دپاره قانون مقرر دی ستا د ښادۍ دپاره قانون مقرر دی ستا د ژبې دپاره قانون دی ستا سترګې پابندي دي ستا لاس پابند دي ستا خپې پابند دي ته به هره خبره نه کې ته به هر ځای ته نه ګورې ته به هر څه ذهن کې نه راولې ته به هر کار نه کې ته به هر ځای ته نه ځې ته پابند دی ستا دپاره یو لا او یو قانون شته ته د هغه قانون پابند دی روره غمونه مو وګوره غمونه د بدعاتو ډک ظالمه نو خادی مو د بدعاتو د نارواو نه ډکې دا قرآن دا چې کله روړو مونږ مونږ قرآن مسلمان قرآن منلی دی خو د مسلمان په شکل کې قرآن نه ښکاري د اسلام ذائقه ته د بدعاتو شرکیاتو بېدینۍ وړې ده پخوا چا لډو مو لیدلی دی لډو خلک چې خوري مټشایي
پخوا چېرته چا مټیایي نه پیژنده یو کس ورته وایي چې د مټیایۍ د لاډو خړ رنګي څنګه رنګي خړ رنګي ادې چې نه پیژنې د ده کمال بدی چې ده کې به هډوکې نه وي دویم د ده کمال بدی چې دی زور یې ورکړی دی چې هډوکې هم پکې نشته رنګ دی نو دته خو هغه ورته ویلو چې دا خوږي ذایقې خوږی دته لږ غونده کې چک والی دی نو ټوکه یې دی خو غورځوې نه ولې دته خو د لاډو ډېر لوی همیشه غورځوم دی نه وی یې خو د باران اوبو د نه ذایقه وړې ده یې خو د باران اوبو د نه ذایقه وړې ده نو موږ وایو مسلمانه مسلمان یې په الله اکبر سره جومات ته راځې نکاح د شریعت موافق کې ګیره دې هم یو موټی پرېښې ده مخامخ جیب کې د مسواک هم دی ګیټې دې مخ ښکاره کړي دي تسبیح نه هم کړه صوباسې خو باران اوبو د نه ذایقه وړې ده کاله بعد ګوره ته د معاشرې نه علما لرګه څوک به قادیاناني څوک به هندواني څوک به عیسایان او څوک به دهریاني دا په دې معاشره علماو کردار دی د علماو قدر کوئ او بیا زیات تر د عالم حقانیت پیژندل د الله په کتاب کیږي په څه کیږي مونږ کابلي او پاکستاني په کارډ باندې پیژنو که نه چې کارډ یې نه وي نو خلک وایي دا افغانستان والا دی به دې ملک کې وخت نه تېروي مسلمان او عالم به پیژندې د الله په کتاب شي چې د الله کتاب یې بیانو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت یې بیانول د داسې علماو قدر وکړي د میلې غل د ګوړې غل پیژنې که نه پیژنې چې کوم سړی په ګوړه کې رنګ کاټ اچوي ته په ایمان ووایه ته هغه نه بیا دوباره ګوړه اخلي په میله کې کوم سړی چې سیو کې خراب او وخلی عیسه لاندې کې او سمه عیسه باندې کې ته هغه سیو لګوتې وړې په ګروپي باندې چې 3 ورځې تېرې شي ته هغه کیچ ګروپي کور ته وړې کپړه چې ته داسې راخ کې او ځای پکې کېږي نری کپړه وي ته اخلې نوټ باندې داسې نوک راخ کې بیا نو ورته ونیسې چې کتلې دې نه ته هغه نوټ جیب ته اچې وته د ګوړې غل پیژنې وته د سبزۍ غل پیژنې وته د کپړې غل پیژنې ته هر څه کې ټګ پیژنې د دې دین په نوم به دا غل او دا ټګ ته کله پیژنې په دې هر څه کې غله شته که نه قرآن وایي ان کثیرا من الاحبار والرهبان لا یاکلون اموال الناس بالباطل الله وایي ډېر د غټو پټکو والا ډېر د غټو جوبو والا خلک ناس دې ته چې په باطله د خلکو مالونه لوټ کړي نو قرآن زده که باطل چرې قرآن ته نشي راتلی لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه د قرآن مقابلې ته هیڅوک نشي ودرېدی قرآن زده که حق او باطل به وپېژنې قرآن زده که قرضونه به دې ختم شي قرآن زده که ټینشن به دې ختم شي قرآن زده که الله به دې پریشانۍ ختم کړي رب العالمین دې په دې لږو ویلو موږ تاسو ته د عمل توفیق را